په 2023 چې کومه قرباني را روانه ده غټ اختر محترم په دې کې نصاب چې دی دا څومره دی د دې باندې ځان پوره کول پکار اوس قرباني په چا باندې واجب ده کم کس صاحب نصاب دی څوک به کوي محترم لومبه خبره ده چې دا قرباني د وجوب د پاره کوم شرایط دي هغه دا چې دا کس په مسلمانی هم به شرط ول مسلمان دویم شرط د دې لپاره دا چې دا به آزادي او غلام بني دریم چې عاقل وي مجنون باندې قرباني نشته دیونی کس دی مسلمان دی آزاد دی لیونی دی دمانه قرباني نشته بالغ چې کوم کس ظلمی دی نارینی که زنانی هو چې ظلمی دوب ته رسیدلی دی په ماشوم باندې مسلمان دی آزاد دی او مجنون نه دی عاقل دی بالغ نه دی په دې باندې قرباني واجب نه ده نشته سرورم د قربانۍ کومې ورځې چې دی ایام د قربانۍ پای کې چې دی مقیمی یعنی په مسافر باندې قرباني نشته د کوم کس لسم ذی الحجه یو لسم ذی الحجه یعنی د اختر د میاشتې د غټ اختر د میاشتې لسم تاریخ یو لسم او دولسم تاریخ کما خام پورې یعنی د نور د پریوتو پورې دی مسافرو دی مسافرو په یو ځای کې د پنځل ورځو د اوسېدو نیت اعلان نه کړی یو زموږ مسافرونه دی بار وروونه کې نو هغه په عمل کې د پنځل ورځو تیرېدو نیت کړی چې زما د اختر په شلو باندې زم پنځل ورځو دی پکې د نیت کړی زما د عمل کې اوسېږي دې ته مسافر نو اگر زموږ داسې کس مسافر وای چې کوم د کوره بارې موږ پلان کې مسافر او شرعاً مسافر شریعت چې چا د مسافر وای چې 78 کیلومتر په فاصله دی رواني او د اراده الته کې د بيزل ورځو د قیام نه د سوال د شي د دیار د شي د هر څه چې په بيزل سره چې کمی او فاصله د 78 کیلومتر فاصله پنځم نمبر د قربانۍ کوم ایام چې دی لسم یو لسم او دولسم انور د پریوتو نمخ کې چې بدی کې دا کا صاحب نصاب مطلب د سره دومره مقدار سره سرمایي چې هغه پای باندې قرباني واجب کی دا پنځه شرایط دا د قربانۍ لپاره شرطونه دي بیا نصاب څه ته ویل کی دا نو هم کول پیژني باقی پاتې شو د نصاب مقدار دامو ټیم په ټیم بدلیږي په دې وجه د پیژندل او دې بیانول لازمي په 2023 چې کومه قرباني را روانه ده غټ اختر محترم په دې کې نصاب چې دی دا څومره دی د دې باندې ځان پوره کول پکار د نصاب لپاره پنځه سيزونه داسې دا په نصاب کې شاملي یو ته ویل کېږي نقدیت نقد پیسې چا سره چې نقد پیسې دا غي مقدار نصاب ته ورسېږي نصاب د اخر دوه قسمه نصاب دي یو 52 توله چاندي دا او یو 7.5 توله سونه دا په دې دوه کې اړ یو د دې ورسېږي د قیمت چا دغه قیمت پیسې وي پیسې نقد دي دا غي قیمت رسیدو 52 توله چاندي دا کا صاحب نصاب دی یو نقد پیسې په شمار لګي دویم پدې کې بشمار لګيږي سونا چې د سره 7.5 توله سونه سره زره چا 7.5 توله سونه بس په دغه قرباني واجب ده کنه سره څه او څه نشته درې 52 توله چاندي چا 52 توله چاندي دا د سره پیسې کښتاو کې نشته د سره کا سونه شتاو کې نشته په دغه قرباني واجب ده
دی به خامخا قرباني کوي دا کدی دا سونه خرڅي دا چاندي خرڅي او که په قرض باندې کوي او که اچانه راځي سرورم سیز هغه دی د تجارت سامان یو کس دی هغه سره تجارت د بارسیز دی موټر دی الی خرڅي د سره ساروی دی الی خرڅي هغه ستو خرڅولو کاروبار دی دې ته ویل کېږي سامان د تجارت بل څه کار دی چې غستل خرڅول کوي دا یې لپاره پر پیسې دي پراپرټي کې یا کې خرڅي سمګې دي خرڅي پورن الی خرڅي دا تجارت دی فروٹ علی او خرڅي وایي ابه خرڅي یا تاجر دی دکاندار سبزی دا راوړو چې چینی ګوډی راوړي ابه خرڅي دا تاجر تجارت دی سو ګوډ علی او خرڅي غنم علی خرڅي بس ارزانی والی بل دې یو څه دې اقرار خرڅي دا تاجر دی تجارت دی وګدا سره 52 تورې چاندې عمر پیسې وی دا غستو خرڅولو سرمایه تجارت پیسې د سره دومره برابرې دي بد باندې بیا قرباني سره واجب ده دا سرورم شو او پنځم سیز د ضرورت نه زیات سامان د سره په کور کې دی دا د قیمت 52 تورې چاندې ته ورسېدو دا صاحب نصاب ګرځي او بدی باندې قرباني واجب کیږي دې په وجه باندې دا یو یا د ټول مجموعه بدی سره بدی صاحب نصاب ګرځي اما تاسو یې بنند ورکی د 52 تورې چاندې قیمت څومره دی دا یاد ساتئ نانی قیمت دی یاد نانی دا 1,50,000 روپے 50 سره د تجارت سامان نقدی ضرورت نه زیات سامان سونا او چاندی دا 15 شیونه د دې قیمت 1,50,000 ته ورسېد مجموعه پنځوانا یا یو یا دوا یا درې یا بازي دې کسته صاحب نصاب ویل کی په د باندې قرباني واجب